نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم. خوږو معززو مکرمو او محترمو مسلمانانو ورونو خویندو او میندو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو په وړاندې ما په تیرې ویډیو کې د تکبیر تحریمه په وخت باندې رفع یدین ذکر وکړ چې نر او ښځه په کوم انداز باندې لاسونه اوچتوي. اوس نر چې په دې انداز باندې اوچت کړي او زنانه په دې انداز باندې اوس په لاسونه تړي هو تړلو په وخت باندې په کوم انداز کې لاس تړي دې نه وړاندې زه د الله اکبر په بابت کې هغه ملګرو ته وایم چې کوم ملګري جمع سره الموس کوي. بعضې امامان الله اکبر ډیر اوږد کی اوږدول نه دی پکار خو اوږد یې کړي بیا نو ولې نه دی پکار ځکه چې عام مقتدیان هغه چې الله اکبر د سره شروع کړي نو امام نه راوړاندې کړي او امام تکبیر تحریمه یا شوی نه دی چې د لمانځه کې داخل شي او تا وړاندې زندې ختم کړو نو تا لمونځ نه کېږي ځکه چې امام اقتدا دې ونه شوه امام لمانځه کې یا داخل نه ته ورنه وړاندې شوې دې په بنا باندې الله اکبر به امام اکبر ویلو نه وروستو ته اکبر ختموي. دویم نمبر باندې چې کله بیا لاس تړو نو زنانه بیا بره تړي یعنی سینې د پاسه او دا د دې دپاره ډېر د پردې وړ دی. خو نر به څه کوي نر احادیثو کې دوه قسمه لاس تړل راغلی دي خاص طور باندې او چې څونه مذهبونه دي ټولو مذهبو کې امام ترمذی رحمت الله علیه دغه دوه مذهبونه ذکر کړی دي. نو هغه یو یې نومونه د پاسه ذکر کړی دی او بل یې نومونه ښکته ذکر کړی دی. نومونه د پاسه امام شافعی رحمت الله علیه نقل کوي حدیث. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل نومونه د ښکته ول دلیل وړاندې کوي. خدا خبره احسنه طریقه دا ده چې زموږ مذهب کې هو لکه مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله تعالی لیکلی دي چې اصل کې دا حدیث یو دی او دواړو حدیثونو مطلب دا دی چې وائل ابن حجر رضی الله عنه کله ویلي چې نومونه د پاسه نو دا غټه ګوته یاده کړې ده او چې کله ویلي نومونه ښکته نو هلته یې بیا دا ورکوټې ګوته ذکر کړې ده هغه نومونه ښکته وه نو دا مکمل لاس که چیرې په نومه باندې داسې کې خود شي چې نیم بره وي او نیم ښکته وي بیا به دواړو احادیثو باندې عمل وکړی شي. لہذا نر ته پکار دي چې خاص په نومه د لاس کې دي تا چې دواړو احادیثو باندې عمل وکړو شي لکه څنګه دلته موږ په درې سرو احادیثو باندې عمل کړی دی. بهرحال الله اکبر اوس به سبحانک اللهم وایو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غيرك. دلته اکثر خویندې میندې او رونه زمونږ غلطیګانې کوي. زله کسان صوبه خانه
سبحانك اللهم دا غلط ته دا څه بیا نه وایي دا څه وایي سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك یو ورځ یو کس ما واورېدلو وتبارك اسمك یې ویل دا بالکل غلط دی دارنګه وتبارك اسمك او دارنګه وتعالى جدك چې تی باندې شد وای دا غلط دی وتب نه وای و او تی سره تړه و جدا او تی جدا و تبارك اسمك و تعالى جدك لہذا وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك بلوي وتعالى لامبو اوچتا وای وتعالى جدك ولا اله غیرک بلوي زنا کسر ولا اله غیرک وای دا غلط ته ولا اله دا ها بوای ورسره غیرک یوزل بیا وره سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غیرک اوس کا امام پسې بیا به نور څه نه وایي بیا به چوپ اوسه ځکه چې حدیث شریف دی اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات وایي بیا تاسو چوپ اوسئ واذا قال الامام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي فقولوا آمین نو تاسو آمین وایئ لہذا امام پسې کوي که جهرن الموضوع او که سرن الموضوع دواړو حالتو کې با امام پسې قرات نه وایي وجه دادا الله پاک فرمایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې د قرآن پاک تلاوت کول شي کله چې قرآن لوستل کیږي نو غوږ ورته کېږدئ او چوپ اوسئ دې دپاره چې په تاسو رحم وکړو شي نو قرات په دوه قسمه ده اذا قرئ القرآن کله چې قرات کول شي یعنی قرآن لوستل شي نو دا امام چې قرات کوي په دوه قسمه کوي کله جهرن کوي یعنی په ښکارا کله سرن کوي یعنی پټه او دا ته حکمونه دوه دي فاستمعوا دا جدا حکم دی وانصتوا جدا حکم دی دا علما طلبا په دې باندې پوهیږي چې کوم دوا کلمات راشي او دویمه د اوله د پاره تاکید هم کې دي شي او جدا حکم ترې نه وتلی شي بیا جدا حکم ترې نه وباسل دا بهتر دی دې ته وایي التأسیس اولا من التاکید یعنی جدا حکم چې زدي وباسه او دا ځان ته جدا حکم د پاره دا لفظ راولې هغه ډیر بهتر دی لدینا چې د مخکنی کلمې د پاره تاکید وګرځوي او چې جدا جدا حکم شو نو فاستمعوا دا مطلب دی چې کله امام جهرن قرات کوي نو غوږ ورته کېدی انصتوا دا مطلب دی چې کله امام قرار وي په پټه وایي نو بیا تاسو ورته غوږ کېدی هلته غوږ کېدی چوپ اوسئ بیا هم چوپ اوسئ فایده بیا صحیح الله به رحم در باندې وکړي او که د الله رحم غواړئ نو که قرات امام جهرن وایي که سرن یې وایي که په ښکاره وایي که په پټه وایي تاسو به هغوی پسې قرات نه وایئ بهرحال تاسو به چوپ شئ امام به قرات شروع کوي